السلام علیکم ویورز. الیاس صاحب کمپنۍ سره په ځای محمد الیاس د کلاود ای آر پی سره چې په هغې کې به مونږه په پرچیز انوایس باندې کار کوو. فرسټ به هغې کې مونږ د دې کوانټیټي ویلیډیشنز کوو چې فار ایگزامپل د دې 150 راوند چې 150 نه دې مخکې نه وړي او د 1 نه دې په ښکته نه لګل به زه انټري کوم خو چې د 1 نه نه ځي مطلب 1 لاست شو او 150 نو 150 لاست شو بس ٹھیک ده. که فار ایگزامپل زه یو سلیکټډ پروډکټ ریټرن کوم چې زه به یو سلیکټډ کې ریټرن کوم. صحیح شو. یو خو دې کې به دا پوینټ کوو بل به دې لږ شانتې لوک جوړو. صحیح ده. بل دې کې دا ډسکرپشن تاسو وینئ کې یوزر دغه راغلی یوزر به دلته راولو دا به چینج کوو. یو خو د ایس پمپ پکې خوا کو او داسې کار کوو دې ځای کې داسې دا یو کارډ غوندې شکل کې راولو یا کارډ غوندې شکل کې دا راولو دا وینئ دا نه راولو په داسې ساده ټیک دی کارډ شکل کې به دا راولو او د هغې نه بعد به پکې دلته یو بله بټن کېږدو بل پکې دلته یو بله بټن کېږدو که لاست کې دی که دې ځای کې کېږدئ چې فل پرچیز ریټرن ٹھیک ده یا 1 by 1 پروډکټ پکې ته ریټرن کې وټ ایور څه طریقې سره هم ته کې نو د هغې سیټینګ به کوو. نو موږ به دې کې څه کوم کارونه کوو یو په دې باندې ویلیډیشنز کوو یو به یې یو کارډ شکلز ورکوو یو به یې یو بله بټن وي چې هغه موږ له څه راکوي فل پرچیز ریټرن او دلته او دا بټن خو الریډي شته دی او بل پکې دا ډسکرپشن سیټ کوو. فرست سټیپ زموږ سره راځو موږ ډسکرپشن او یوزر له خپل لوکیشن سیټ کوو. دلته کې به راشئ فایند پرچیز ته او فایند پرچیز کې تاسو وګورئ دا دی موږ سره نو موږ ګوره ډسکرپشن نه دی یوز کړی ټوټل آیټم نه بعد نو دې نه به کنټرول سی راواخلو کنټرول وی سره کې دلته کې او دې کې به راولو موډل ډاټا ډسکرپشن. صحیح شو. دا به زه سیو کوم او ریفریش به کوم لاسته بیا واړو چې څنګه ستاسو مرضي ښه هغه شانتې به وکړو چې کله زه ریفریش کړم دې به موږ سره دلته راشي دا موږ سره دغه شي لږ ټایم اخلي سیسټم لوډ دی په دغې وجه باندې. صحیح شو. دا یوزر شو دا کیش مالا بای هینډ راکړی صحیح ده مطلب بای هینډ کیش بای هینډ یا وټ ایور سم چې پکې لیکئ تاسو څه وایئ چې ډسکرپشن اخرې ته واړوئ اخرې ته به یې واړوو ټیک ده. ډسکرپشن چې کوم دی لاست ته کنټرول ایکس دا به دې ځای ته کړو او بل د دې یوزر نامه به ورکړو یوزر نیم نه صحیح ده. بل دا یوزر ډسکرپشن دلته کې هم چینج کړئ دا سپیس دل نه ختم کړئ چې کوډ لږ ښکلی ښکاري کنټینیو او پې کې موږ سره دا سیټ شو. صحیح شو. دا موږ سره ډسکرپشن راغی دا خو موږ سره د دې لپاره ډیټیل اوس داسې کار موږ کوو چې موږ به دلته کې دی آیټم ښه دلته تاسو وګورئ دا لیکل ډېر زیات دلته یې تښتېدلي دي تاسو وینئ دلته آیټم کاست دې ځای کې لیکل داسې هلته تللي دي که نه نو دې لپاره موږ څه وکړو دې ځای کې د موږ سره څه دی دا څه خیر لیکلو له وروسته راځو دویم سټیپ زموږ څه دی بل سټیپ زموږ دا دی چې دې له موږ یو کارډ شان شکل ورکوو او انوایس ډیټیل سره دلته زه به راڅرګم دې ځای کې ریټرن کا فل پرچیز انوایس ډیټیل موږ څنګه لیکلی دی دلته کې به زه راشم دا یو بل به دې ځای کې زه راواخلم او په دې کې به زه پیسټ کړم او دې له به زه ورکړم دې ځای کې دلته به زه یو ډیو واخلم ټیک ده او دا به زه کنټرول ایکس او دا به زه دلته کې کنټرول وي دې به زه یو بټن واخلم add html ټیک ده ډاټ ایکشن لینک هغې له به دلته ورکړم ریټرن کا پرچیز مطلب فل پرچیز ریټرن کا صحیح ده او کاما دلته کې به ته ایکشنز ولیکم چې ریټرن کا موږ سره څه فل پرچیز او کاما کنټرولر موږ سره څه دی پرچیز دا برنامه لیکلې دا دی پرچیز از ریټرن ټیک ده پرچیز از ریټرن صحیح شو. دا موږ سره او دې نه بعد به دې باندې زه ډیزاین اپلای کوم ایډ کلاس از ایکوال ټو btn ډیش پرایمری صحیح شو. او دې به زه څه کوم دې ځای کې یو به دې باندې زه بل کوم کاما ایټ سټایل is equal to float right صحیح شو. او دا به زه کومه سیو دلته یو پیره به یې کې زه ریفریش کوم وینئ دا موږ سره په رایټ سایډ راځي خو دا دې دغه نه به راکول دي لکه دې لاین نه دا لاین خو دې نه موږ سره ښکته دی که نه څنګه
دینه بارو لګو ریفریش په کوس ٹھیک ده موږ سره انوایس ډیټیل دا راغی او دا سره ریټرن پرچیز راغی ښه اوس دې سره موږ څه کوو دلته نو په خیال ډیټیل ته هم ضرورت نشته ورشاد ډیویژن کړي خو زه تورې ګورو چې موږ د فلوټ خو موږ کو صحیح دی کنه ښه دا خو موږ سره دې ځای پورې کمپلیټ شو اوس دینه بعد موږ دې کې یو کارت غونډې شکل دلته ورکو چې دې کارت غونډې ډیټیل موږ سره ترای چې پته راته لګي چې د انوایس سی حساب سره روان دي ټیک ده نو هغه له موږ د کارت الریډي موږ مخکې نه هم ډیر په دې خپل ټمپلیټ کې وکنه لړ بشو دې لپاره یو خپل ټمپلیټ موږ سره د ټمپلیټ کې یو انوایس شته ډیزاین زو هغه به موږ یوز صحیح ده هغه ته استعمال کو خدل د ګور راځي د ټمپلیټ چې دا کوم موږ یوز کړی دی ته بلاړ شو په دې کې موږ سره خپل ډیزاینونه شته د انوایس لپاره نو راځو دې سره به زموږ د ټمپلیټ اوورویو لګوړي او ورسره به مخکې موږ دا وکړو راځو ټمپلیټ په یو پیر اوپن کو دا ټمپلیټ تاسو ته الریډي لینک وای په ویډیو لاندې ډسکرپشن کې راغلی نه غشتي شي خیر راځو هغه پوینټ اول کلیر کو راغی نه بعد فارورډ ٹھیک ده پوینټ چې کلیر نه وي نو بیا زده کړه صحیح طریقې سره نه کیږي پوینټ په کلیر کو مخکې وځو چې یو شی د شي لپاره جوړ لري مطابق په پیسټ په کنه داسې بنه کوخه راځو کاغذ موږ د کاری نوم مې کو پر کار مونږ نو پرې پیدو ٹھیک ده حدیث کې کوم ځای کې موږ سره انوایس دی ٹھیک ده دې ته وګورئ ٹھیک ده دا موږ سره انوایس ته په کارت کې موږ سره دوی اډ کړی دی سب ټوټلی دی دا دی ټیکس وغیرہ پیدا لګیدل خیر ټیکس حساب خو زموږ نشته و زموږ ټوټل دی او ګرانټ ټوټل دی مطلب څونه پیسې چې راغلي ټیک ده نو دا موږ سره هغه انوایس دی صحیح ده زه زما او داسې کار کوم چې د انوایس ډیټیل به بیل کې एकदम ټیک ده د سپلای حساب بوله بیل کې एकदम چې چانه مې غشتري او بل ډیټیل به بیل کې زما هم دا الته کې एकदम دا انوایس ټیک ده چې مطلب یو ډیزاین ولا تصور کوم ټیک ده دین خپل ډیزاین مسله بل شته نه دلته به یم یو خپل بټن کې کېږدو ټیک ده ریټرن باندې وځي صحیح شو کنه خو دې سره داسې کار زه کوم چې زم د پیج ته ګوره دې مته څنګه معلومه وي دا پیج دا %20 نه دی دا ګوره سپیس ته پدې کې ښه صحیح ده نو زه بس ته زما ګوره پدې کې به زه دې تر راشم اپ کې ما سره انوایس HTML شته ټیک ده اپ کې به زه راشم سره انوایس HTML ته نو انوایس موږ سره کوم ځای کې دی ګوره رائټ په ځای کلیک کوم ایډیټ ته به زه لاړ شم او دې کې به اوس تاسو دا راخلی څنګه صحیح ده نو دا انوایس نمبر راوالی دا هم کنټرول اف کنټرول وی او فایند وکم نو ګوره دا انوایس نمبر د کارت د کوم ځای نه دی ځنه سٹارټ دی صحیح ده کنه نو دا کارت چې د دې ځنه سٹارټ نو زه به دې کې اوس چلو کوم دلته چې دا موږ سره سپلایر حساب دنه مزه دا کارت ټوټل دی ځنه راواله مې کنټرول سی سره ٹھیک ده او زه براشم د خپل پروجیکټ ته دلته کې او دا به د هر څه نه بالکل ښکته چې کوم نه دی به زه پیسټ صرف دغه دی راغله ښه کاپی به شي خیر دی خبره نه ده کارډ اینډ کوم ځای دی بس صحیح ده ښه دا بس دلته کې پیسټ کوم چې یو پیره پیسټ کوم لاړ بشم یو پیره به ریفریش کوم دلته خلاندې وګورئ اوس په دا انوایس موږ الته اپډیټ راولو بار صحیح ده دې کې زموږ څه پکاري دا خو به انوایس نمبر ما سره راځي ٹھیک ده کنه او دا کاپی انوایس زم دا کاپی انوایس نه دا ته ختمو کم کم شیزونه زمونږ نه دی پکار اول ته ختمو راغې نه بعد و سټپ بای سټپ موږ یو کار وکړو ٹھیک ده دا کاپی انوایس نه دی بٹن ته زموږ ضرورت نشته نه هیڅ خبره لاندې خپل بٹن پکې ده بس د ټمپلیټ کې صحیح ده اوس په دلته کې زه څه کار وکم دا نه دا بریکر دا به زه کنټرول ایکس کوم دی به زه راولم لاست ته دلته او دا زما په خیال یوز پکې وړو شته نه زه فلحال دی وی ګورو به سره اخره کې ښه اوس په دې کې موږ سره دلته به سره راولم دلته به زه راشم دلته ما یو اف کنډیشن هم لګولې دی کنه چې فار ایگزامپل دی کې سنونو مطلب بالکل دی نو را به شو دی کې د اف کنډیشن کې هم دا بند کو کنټرول ایکس کوي واخلو دا او را به شو دلته
بالکل لاس ته راشي دا end کې. صحیح ده. بیا د هغې نه بعد موږ سره څه دي دلته کې به زه انوایس نمبر لګوم. ټیک ده. نو چې کله اف کنډیشن دي کې اوس په ماډل وشو اوس دلته انوایس نمبر دی ځکه چې اوس څیزونه بدل شو اوس موږ په بدله طریقه کوو. صحیح ده که نه؟ دا به زه کنټرول سی سره راواخلم او را به شم لاندې به دا سیټ کړم. یو د ډیزاین کومه بل به بیا په خپله تاسو کوئ. ښه کنټرول وي. سی اوس زه لاړ شم دې ځای کې دا زه ریفریش کوم دلته ګورئ تاسو دلته به زموږ خپل انوایس نمبر راځي. څه وایي دې ځای کې یو ډیو سیوا دی. سیده ګوره دلته موږ سره څه دی زنګ انوایس نمبر راغلی. صحیح دغه شان زه راځم دا ټول شیزونه کوم. ښه سپلایر انوایس هم راوړم او دا زه خپل خو خیر ضرورت نشته. یو به دې لر کړم بس دلته کې به یو کوم او دلته به بل کړم او د یو ته پکې ضرورت نشته هسې زموږ خپل دغه دی که نه. کوم برانچ دی زه او یا راپورټ کې راولي دلته نه د لاسونه هم راغشتی شي. صحیح ده په طریقه به یې رالي دا زه رستو ښیم ما راغشتي یم دي الرېډي دې کې مې دونه راغشتي دې کې مې دونه راغشتي دي. صحیح ده. ښه لیست کې به یې راوړئ بس اسانه طریقه ده کره. ښه دا ورسره انوایس شو سپیل دی زه سپلایر ډیټیل رااخلم. ټیک ده که نه؟ دې به زه کاپي راواخلم دې ځای کې یو به دې ځای کې زه کومه سپلایر نیم بلکې سپلایر نیم خو بس دې ځای کې آلریډي زه به کنټرول وي دلته والم انوایس نمبر موږ سره راغی ډاټا موږ سره دې ځای کې به راشي ټي وي ایل سپلایر سره بلکې یو کار کومه ده پکې د برانچ خبره وکړه که نه دلته دا برانچ هم کوم مړه. صحیح ده. صحیح ده. دا هم کمپني شوه چې کومه کمپني ده. صحیح ده. دا د هغې نیم شو. صحیح شو. دلته پکې دی دغه هم ایښی دی که نه ایمیج ویمیج هم پکې ایښودی دا دی دا ایمیج کوم ځای ایښودی شوی دی دا پلین والا دی که نه. صحیح ده. دې ته به ورګه داسې کارز وکړم که نه دې ته به زه برانچ ولیکم. برانچ پکې شته نه نشته پکې. ښه زه داسې کار کوم دلته زه دا خپل ایمیج راوړم دا کوم چې مونږ سره دی. ټیک ده. زه به هغه دلته کېږم د خپلې کمپنۍ والا چې کوم دی مونږ سره. ټیک ده. نو هغه د ای ایم دغه دې دپاره که دې دپاره څه وکړو یار بل له به ورکوي مطلب ورته وایي دا پرچیز ما ته دغه شو ریټرن شو نو هغه هم هلته وړي که نه دا پرچیز ما ته ریټرن که دا دی زه خیر که دغه کېده دلته که موږ سره دغه راته دې ځای کې ګوره دا ځای به پرېږدو فلحال که دې کې موږ سره ایمیج بیا ایډ کوو وروستو نو ایمیج به ورته ایډ کړو فلحال زه لیکل رایم چې زه اوس زیډ کو کمپني شوه. صحیح ده. دې نه به زه کاپي راولم دلته به یې زه برانچ یم نو بیا به داسې کار وکړو کمپني شوه موږ سره او دې نه به زه کاپي راواخلم او دې یو لاین کې به ورسره زه برانچ هم کېدم او دلته به ورته یو ډیش ورکړم منځ کې. صحیح ده. ورکړه نه نه د اډرس سره به کله هم نه رالی دا دې برانچ وی ډاټا نیم ګوره زه ته سیټ کوم که نه اوس به د برانچ اډرس هم زه دلته راخلم زه ریفریش کوم ګوره دلته کې دلته به اوس موږ سره دې سره زیډ کو کمپني د صدر برانچ دی. صحیح شو که نه. اوس په لاندې ته اډرس راخلو نو اډرس خو دې څه ډېر په قیسو کې راغشتي موږ یو ځای غشتی دی او دې خو 3 سټیپه کې راغشتی دی که نه نو زه به دلته کې داسې کار وکړم چې دې کې به راوبخلم دلته نه 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 برانچ اډرس دی ډاټ برانچ. ټیک ده. ویل برانچ اډرس ټیک ده دا برانچ اډرس شو دلته خو دوی 2-3 حسابه کې راغشتی خو موږ خو بس ډایرکټ. صحیح ده. دلته به زه د برانچ یو بل حساب هم راوایم د کنټیکټ نمبر به هم راواخلم. ټیک ده که نه دغه سره والا ډاټا کنټیکټ نمبر به هم راوالم. صحیح ده. بل د برانچ موږ سره څه کیدی شي دا سیز برابر ښکلي ښکاري که نه نو بس پرېږدئ. ټیک ده. بس یو ته ختم کړي. صحیح شو.
دونه به ریکوایرمنټ بیس باندې بس خیر دی، دونه به څه کمې پیسې پکې راځي. وګوره صدر چوک پېښور او د کانټیکټ نمبر، نو دې سره راشي دلته هم لیکه چې د کانټیکټ نمبر شو. ټولو کې به راځي، ټولو کې او دا موږ سره اډرس شي. نه صحیح دی. ګوره یو شیز پکار دی، نه پکار وي چې وشي. ټیک ده، مزه هم کوي، ښکلي هم ښکاري. له موږ راشو، موږ له یو کس له ګوره یو شیز تیارول دي، خو چې اټریکټیو وښي، چې ښکلي وښي که صحیح ده. ښه دا موږ سره دلته له وګوره وړو، ښه ده برانچ والا صحیح ده. نه پی وي آر مطلب بس پرچه صحیح ده، بس پرېږدی دونه ولیکم و دی ما ته وګوره دا قاعدې ته مو ولیکل. ټیک ده، تاسو پرې خوشحاله یې نو صحیح ده. انوایس نمبر دی کې یو څه شته نه. ښه زه په سیسټم کې نیسي، زما سره خو نه نیسي، ده قرې ورپرې مخ صحیح شو. پرچیز انوایس نمبر به ورته ولیکم، به نور هم ویلډیفای. ټیک ده. زه صحیح ده زه بس چې سوي بس مړه ست دغه مو تړلې. ښه ریفریش کوم دې ځای کې دا موږ سره راغی. صحیح ده، دا موږ سره ګوره پرچیز انوایس شو. اوس دې ځای کې به څوک پی یو آر نه پته لګي چې به دا پرچیز انوایس. خبرو کوي تاسو خامخا دې کې دا پرچیز لګول غواړئ، دلته به زه راشم. ما ته پته ده پرچیز تاسو خامخا دې کې لیکئ پرچیز انوایس. یا داسې کار کوم پیج 3 کې به یې لاندې دلته ولیکم. نه نه مړه په بل سایډ ویلو کې هېڅ خبره نه ده. ښه یو خبره ده کم از کم پرچیز انوایس. ټیک ده. او دلته به دې کې زه څه وکړم، سټایل به پې اپلای کړو دې ځای کې، او سټایل کې به وکړو دا په فلوټ ډاټ رایټ باندې. صحیح شو که نه؟ دا به زه سیو کړم، دلته به یې ریفریش کړم، کنټینیو. له موږ سره څه راشي پرچ څه طریقه ته په ما کې یا ورګره سره ارسل لاګ اوټ شو، وای ټایم دی ختم شو. نه خیر بار بار زه سرور اپډیټ کوم که نه، او لایک دلته داسې کېږي لکه یو سرور کې موږ لګیا یو که نه. ځکه خو مایکروسافټ مخکې دی چې دې ریالټي تا سره دغه کوي، مخامخ کوي. لاړو دا دی، دا خو ورګه ښکته راشو، څنګه لاړو؟ ورګه مخکې رستو دی که راباندې یو منټ صبر وکړه. ښه دا موږ سره پرچیز انوایس شو که نه؟ دا موږ سره راغی هلته کې. اوس دې نه بعد موږ به داسې کار وکړو چې دا خو پرچیز انوایس صحیح دی که نه؟ اوس صحیح ښکاري، اوس خو بد نه ښکاري که نه؟ ښه اوس دلته موږ راځو، دلته کې دا سپلایر ډیټیل موږ ورکړو. ټیک ده، دا زموږ صدر برانچ شو، دلته به زه سپلایر ډیټیل ورکړم. نو سپلایر ډیټیل کې به موږ سره سي صحیح ده. ګوره دا موږ سره وشو، دې ځای کې اوس زه داسې کار کوم چې زه ایډ کوم یو بل H3. ټیک ده، او دې کې زه لیکم څه کمپني پروفایل. دا په دې دغه باندې چې کوم دا راغی، دا ما سره دې ځای کې څه دی، دا دلته کې چې ښکاري دیټس ا کمپني پروفایل. خیر دا کمپني پروفایل په ډېر غټ کړمه چې کار کوي، دا به زه H4 کوم، او دې کې به دلته کې سولو کوم یو HR به پکې سیټ کوم. ټیک ده، هیومن ریسورس ته. ها دلته موږ راشو لاین دلته ولګېد. صحیح ده، نو دا راغی ډیټیل کمپني پروفایل راغی. صحیح شو که نه؟ دلته کې به زه څه راولم، سپلایر به زه راواخلم. دغه شان به یې نه زه کاپي راواخلم، او دې ځای کې د هغه نه یې تپوس کړی انټرویو یو پرې راغی شته، نو ورته یې وویل HR څه لپاره یوز کېږي، HTML انټرویو دلته یو پرې راغی شته.
حیدر صاحب دینا شو دا خپل سافټویر اوس کې نو اته ته پته لګېږي ورته څه وایي یو کس ورته وایي آی تھنک اچ آر او کسو what the human resources کنه وایي زبردست داسې کې وایي کنه نو په خیال به یې غشتې مو او غشتې وایي نه لکه ګوره سپیس د مایند ته به ګورې کنه چې دې څنګه مایند مطابق دې مال جواب راکړي داسې خو نه چې بس واخله او ماخله دا خبره یوازې نه انټرویو کې ښه تاسو مایند سیټ ته ګورئ هغې شیزونو ته ګورئ په بیس تاسو سلیکټ کوئ دې نظر اعظم دا بعضې کس وایي که نه یاره وایي دا کس خو د سم نه و داسې واغشته که نه وایي یا څوک چې هلته ناست دی هغه هم بېوقوفه وي ستاسو خیال یې که نه نو دا خبره دغه نه دي چې نور هم ډېرې خبرو ته کتي شي دې کې به موږ راځو دې ځای ته سپلایر پروفایل راغی او دا بس دې کې زه ایډ کړم TBL company دا TBL supplier ډاټ نو سپلایر نیم بس راواخلم ټیک ده دغه شان به زه د سپلایر ایډرس په ما سره به زه کاپي راواخلم کنټرول سی سره د سپلایر خو زموږ سره MH شته نه بعد کې د ډیلیوري سیستمټیک دی زه د موږ د ډیلیوري کوي سامان راوړي کنه سپلایر کانټیکټ په موږ سره او دې کې خپل دی دا صحیح ده ها دا به کنټرول سی سره راوالم د سپلایر کانټیکټ هم راوالم صحیح شو بل سپلایر موږ سره څه ډیټیلز وي دې ځای کې ایمیل به موږ راوالو ټیک ده ویل موږ ریفریش کو کنه نو موږ سره بدل د سره شي دلته موږ سره ټوټل سپلایر حساب کتاب نو سپلایر موږ د ډیلیوري کې بځه دا MH صحیح ده ٹھیک ده دلته کې اوس په مخ په دلته راځو ول انوایس را بیا به دې ترازو ها انوایس ته زر اعظم انوایس نمبر دی مونږ سره دې ځکه بل څه کوم هیڅ خبره ناراضي دي پکې ټیک ده نو باندې څنګه وي ښه کنه انوایس نمبر دا شو مونږ سره دلته وځي انوایس نمبر راوالم ٹھیک ده ما تاسو سیستم کې ځای نشي کنه بس خیر دې مړه دونه خو خیر برداشت کوي کنه یا دونه هغه چې بیا وسره څه کوي دا کم ځای نه ختموي ټیک ده او دا ډیزاین یې ښکلی راغی نو څه خرابوي ما هلته به څه راشي انوایس ډیټ ښکلی نو تاسو ته زما پته ده زما مازغه نو خراب چېرته مې کوم ښه خو مزه کوي ځکه بیا ته مې سټیپ واخیستو ښه ډیو ډیټ دی کې ورکړی نو اوس په انوایس کې بل موږ سره څه دي ورکړه ډیو ډیټ نه انوایس نمبر شو انوایس ډیټ شو او یوزر بشي دلته کې یا بوتلو کریټډ بای کریټډ بای ټیک ده چا کریټ کړی کنه دلته به دا کنټرول وی کوی له یوزرز راوالو دا TBL یوزرز ډاټا او دا فول نیم راوالم چې چا کریټ کړی نو هغه ډیټیل هم دلته راغی پیر به دلته ریفریش کو ټیک ده ٹھیک ہے او خیر سره دا 12 دا به بیا فارمیټینګ ولو کني فارمیټینګ به دلته وکړه ها دا ډیټ ټایم سره نشته دا ټو سټرینګ ته براشه ګوره ښه دی دونه ګران کار نه دی صحیح ده ما ډېرو ځینو کې مانه پاتې شویم د خو دې خو وګورئ دې کې به راشي دې ځای کې دلته به راواخلې ډې صحیح ده سپیس به ولګوئ دا به منت راشي کامیاب به ولګوئ دلته به ایر راشي صحیح شو او دلته به راشو ریفریش به یې کړو په کومه میاشت په کوم ورځ کې تاسو دا دغه کړی دی به تاسو دلته راشي څه شو ورګي خپه پې شو پوهلی نه ده د ویډیو سره مو ښه دې خوا ګورې دغه ځای نه مې فارمیټینګ ولې وکړو دا چې کوم ځای نه ماډل ته راځي ښه هسې به مرستو پکې کار کوو ښه دا خو موږ سره دې ځای نه شو دلته زه راځم ښه دلته اول آیټم دغه راوړم لکه آیټم هیش در راوړئ آیټم نمبر هم دلته در راوړئ ټیک آیټم نمبر ته زموږ ضرورت دی زموږ څه پکار دی انوایس نمبر به دې نه ختمو صحیح ده که نه انوایس نمبر موږ سره الریډي دا دی صحیح ده دا موږ سره انوایس نمبر به دې نه ختمو ځکه او دلته موږ راولو پروډکټ نیم به موږ سره دلته راشي او پسې به کوانټیټي راشي څونه کوانټیټي ده یونټ پرایس به راشي او په هغې باندې آیټم کاسټ څومره راغلی ټوټل پیسې
هغه به دلته کې راځي. ټیک ده، څونه پیسې دي وي مطلب یو فیلډ به دلته موږ سره نه وي. صحیح ده، په یو فیلډ په ځای باندې موږ د ریټرن بټن لګو. صحیح شو که نه؟ نو موږ به دې ځای کې داسې کار وکړو چې ځان دپاره به لږ شان اپډیشنز وکړو. دا آیټم هیش نه دا به زه پروډکټ نیم واخلم. بالکل پروډکټ دی موږ سره پرچیز کوانټیټي څونه دا موږ پرچیز کړو. ټیک ده، د هغې یونټ پرایس څه وه. صحیح شو، او دا شان د یې څه دي دې باندې ایکشن وکړه یا ریټرن. ټیک ده، سوري دلته ټوټل او دلته به څه وکړم زه ریټرن. صحیح ده. اوس په دې کې داسې کار موږ کوو چې موږ پروډکټ کوانټیټي یونټ پرایس او ټوټل چې څنګه موږ سره بره او هغه شان ټوټل یا آیټم کاسټ هم لیکلی شي. صحیح ده، یې سمپل لیکئ او دا دلته راځم او زه دې نه زه کاپي راخلم. دا چې کوم ټي ډي موږ لګولی دی انوایس نمبر زه نه رالم، زه یو پروډکټ راوالم. خو داسې کار زه اوس کوم چې دا د دې دغه دننه کوم کنټرول سی سره بیا واخلم، دا به دې بیا ډایرکټ ورګه نه نه داسې نه ورګه ښه طریقې سره یې کاپي کوم روانې نه کوم. کنټرول سی سره به دا راواخلم. ټیک ده، او دې ځای نه بعد دې ټي باډي نه بعد را رونه دلته به پیسټ کوم. او دا رو چې کوم ځای بنده شوې ده که نه دې ځای کې دا هلته زه بند کړم. صحیح شو. ها اوس دلته به زه چې کله کلوز کوم نو دې کې به زه راخلم دې ځای کې اوس حساب دا یو دا نه دا ټول به زه کټ کوم دې ځای نه دا ټولې روګانې یو رو به پرېږدم. په فرسټ ون کې به زما څه راځي هغه به زه دې ځای نه را کاپي کوم. دا یې مونږ سره پروډکټ راغی. صحیح شو، دا به زه راواخلم دې کې پروډکټ. صحیح شو، په دې بل کې به زمونږ سره راځي پرچیز کوانټیټي دلته به زه راوالم کوانټیټي. دا ټي بي ایل سټاک اوس نه دی ډاټ پرچیز کوانټیټي. صحیح شو، د دې نه بعد به زه څه راواخلم دلته پرچیز یونټ پرایس. صحیح ده، د دې نه بعد موږ سره آیټم کاسټ وي. دا به دلته کې راشم آیټم کاسټ الریډي موږ کړی دی ځکه ډیوایډ کړی دی. صحیح ده، او دې ځای نه راواخلم دې له به دا ټیکسټ چې کوم دی دا به له رایټ کو دلته به کلاس اپلای کو رایټ بشي. ښه دا موږ بدل ځای کې اپلای کوو. دا دلته به زه راشم ټي ډي باندې بس وکړم یو کلاس په پسې اپلای کوم او ټیکسټ رایټ ته بیا واړم. ټیک ده، او دا چې کوم دی دلته به زه بټن کېدم نو بټن موږ سره الریډي موږ هغه موږ جوړه کړې ده هغه هم راوالی دې ځای نه دې ځای نه دا ټول لاین سلیکټ کېږي. ښه صحیح ده، خو انټر به لاندې نه سلیکټ کوئ. صحیح ده، بس دا سلیکټ شو ټول لاین راشي دا ټول لاین دلته پیسټ کړئ. صحیح شو، زه راځم یو پرې ریفریش کوم. وګورئ دې ځای کې ریټرن ته بټن رانله. ښه پروډکټ موږ سره راغی، پرچیز راغی، دا راغی، آیټم کاسټ راغی، دا ولې دې خوند او دا څه راغلی دا کوم ځای کې راغی. ښه دلته موږ ټي ډي نه ده اخیستې. صحیح ده، کنټرول ایکس او کنټرول وی وی کو دلته. ټیک ده، او بیا به ریفریش کوو. ها دا دغه نه دا بټن زه به صحیح دي دا ټیکسټ رایټ نه نه بلکې داسې کار زه کوم که نه چې د دې لپاره دا کوم ټیکسټ نه دی دا به زه کنټرول ایکس هم د دې ټیکسټ هسې هم نه وړي یعنې کنټرول وی وی کو دا به کوو. چې بیا راوړي نو زه د آیټم کاسټ په طرف واړم. ټیکسټ رایټ دی ټیکسټ لیفټ پې کو که نه موږ په رایټ او په لیفټ کې هم فرق نه کوو. ښه او داسې کار به وکړو چې د دغه نه دی ښه اوس د دې د ټوټل او د سب ټوټل دغه حساب ریټریو کول دي که نه
چې موږ سره ټوټل دلته کې دا هم راشي، مطلب د دې موږ سره ټوټل څونه پیسې راغلي. صحیح ده. څنګه نو آیټم کاست دلته کې به زه سب ټوټل راواخلم دې ځای کې، او ده خو پکې ټوټل موټل راوړی، بس زه پکې یو ټوټل دلته کېږدم، لکه دې کې خو دوی د ډیل د حساب راوړي، بس به زه خالي دا ټوټل راولم چې ستا ټوټل دلته دونه پیسې راځي. بس دا ټیکسونه میکسونه دې ته زموږ ضرورت نشته، بس به صرف دلته زه ولیکم نیټ ټوټل به ولیکم یا ټوټل به ورته ولیکم. ټیک ته به ټوټل به دلته خالي راځي. بس ګرینډ ټوټل به ورته ولیکم چې څنګه ستاسو مرضي ښه. او زما دا ریټرن هم لږ روان دی، دې به هم سم کړو. دا ټیکس لایټ ریپ دا به دې ختم کړو که په خپله سایټ ته راشي ښه. نو دې لپاره اوس موږ ټوټل وړو، نو ګوره ټوټل خو زه یو د دې ځای نه راایستی شم، دلته زه وکم او راوباسم که نه ټوټل. نو دلته به زه څنګه دې سره به څه طریقه کوم، دې ځای کې به زه واخلم یو ویریبل که نه، ویریبل به زه واخلم دې ځای کې فلوټ او ټوټل از ایکول ټو 0. صحیح شو. او دا ټوټل نه دا به زه راواخلم دې ځای کې، او چې کله دا لوپینګ کیږي نو د لوپینګ کې داسې کار دې ځای کې کیږي چې دا ټوټل چې موږ سره هره پیره دې ځای کې دغه کیږي ښه. نو ټوټل از ایکول ټو دا دواړه چې ضرب شي نو ټوټل پلس دا دې شي بس. ټیک ده. نو دا ټوټل به زه راواخلم ډبل به یې والم. ټیک ده. دا او دا ټوټل به دې ځای کې اوس دی لاندې ولیکم د ګرینډ ټوټل که نه دې ځای کې ډالر مالر دې سم نه لیکو ښه. دا به ولیکم ایډ ټوټل. صحیح شو. او دا به یو پیره زه بیا ریفریش کوم. دلته به اوس سره څه راځي د دې آیټم دا به را پلس کوي، دلته به دې پیمنټ راځي. صحیح ده که نه. ښه د دې داسې کار کوو، دې زه دغه کوم ښه دا زه کنورټ کوم دا ټو سټرینګ، او دا به زه راواخلم د څه F2 ته، بیا به ریفریش کوم. دې به دوه فلوټینګ پوینټس به یې خوا راولي، کیدای شي دا دغه هم ورسره رانیشي، دا زیرو ورسره هم رانیشي. ریټرن له راځي، ریټرن کې به یو آیټم ته ریټرن کولی شي، یو آیټم ته غواړي نو ریټرن کولی شي. دغه دا مطلب نه بل بیهایند کې به پیمنټ دپاره انوایس جنریټ کېږي که نه، دغه چې ریټرن انوایس به جنریټ کېږي که نه، ریټرن انوایس به هم جنریټ کېږي، دا هم ورسره کېږي. دا خو انوایس تا ریټریو کو، اوس بل د ریټرنینګ کې دې ځای کې به لګي. څنګه چې ما دا ډیزاین کړم هغې اګینسټ ما دا ډیزاین کو، دغه مې ختم کو، داسې وکړه. نه نه دا پرنټ دپاره نه، پرنټ به مو همداسې وي. او بل دې آیټم کاست له هم زه راځم، دله هم لږ شان ډیزاینینګ سیټ کوم. ټیک ده. ځکه چې دا هم زبردست نه دی که نه، آیټم دا نه یونټ پرایز و که نه، یونټ پرایز کې به زه داسې کار وکړم چې ډاټ ټو سټرینګ. ټیک ده. او دې کې به هم زه F2. صحیح ده. څو کومو ځایونو کې ته شو کېږي بس هلته یې لاړ شي، خالي به یې دا کې، بس دا به دې ځای کې دا به 2 پوینټه به دې پسې ولې دې څه وایي دلته کېږي که نه کېږي. عملي موږ دې کې سروان کړل که څه مو لرې قاسم دې نورو کې سیټ شوی، دا صرف د یو کې روان دی. ټیک ده. نور ما هینډل کړی زه بس ویني ما چې بیا په دغه کې حساب کتاب کې راته غلطي راځي، په هلته به نورو کې دلته ختم کې، هلته به نورو کې راځي. بس یو ټرانزیکشن دی وي ورسره څونه لینک دی ویلي
همدې کله د بجټري بیلنس شیټ زه جوړوم که نه کې بیا دا پوینټونه مسله کوي دا پوینټونه موږ سره کریډټ شوي هم دي او ډیبټ شوي هم دي نو ویلي فی الحال نور خالي داسې بس دا شیزونه ډیبټ کریډټ کېږي صحیح ده زه پوینټونو کې به د بیا بیلنس شیټ کې مسله راځي هلته به ته بیا وایي چې یاره دا موږ څه طریقه کړې ده هېڅ خبره نه ده خو چې بیلنس شیټ په پوینټونو کې هم مسلې نه کني بیا اکاونټینګ کې مسله ده صحیح ده که نه ریکارډ دې لینتي وي خو چې صحیح وي صحیح شو یو دې پکې وي هېڅ خبره نه وروسته به اخره کې سیټ کړو چې دا به څنګه سیټ کړو په دې هم یو کلاس وایو صحیح ده اخره کې ماته یاد کړئ فی الحال کوس دې پسې وختون چې دا سیټ کوو دا 15 شپږ ټرانزیکشن دي دا هم سیټ کوو بیا ورپسې دوباره راځو بیا په دې ځای نه سټارټ دې کې به زه بس بیا پکې دي بیا خو څه مسله نشته پرچیز کوانټیټي نو پرچیز کوانټیټي ته به ایډیټ دلته ولګو لکه دې به موږ دې ځای نه ایډیټ فور صحیح ده نو چې زه ریفریش کوم نو دې ما سره څه شي دې ځای کې دا موږ سره په دې ایډیټ شو ښه اوس په دې کې موږ یو بله خبره کړې وه چې یاره په دې کې به موږ د دې د ایډیټ اورګه اول خو دا دوه ریکارډ لاندې ختم کوم ټیک ده دا دوه نه دي دا سب ټوټل او دغه والا ښه اوس په دې کې موږ به د مینیمم او میکسیمم ویلیو سیټ کوو د ټیکسټ باکس ټیک ده نو ګوره زه به تاسو پریویس یو بل لیکچر ته بوځم دلته که زه راشم که نه نو موږ څه کول دې ځای کې نه نه پرچیز پیمنٹ کم یاد شي او پرچیز پیمنٹ ته واپس ځو که نه هغې نه بعد ته زه وایم سیل پیمنٹ ته به راشو پیډ کې اماونټ ټیک ده اماونټ پیډ کې دې کې تاسو وګورئ دې کې موږ د دوی کړی وه ګورئ کله چې موږ د دې سیټینګ لګو که نه دا پرېږدئ دې ته راځو دا هم ختم کړئ خپل واپس د خپل دغه له راشي د فایند پرچیز له یو مینیمم دی یو میکس دی یو مین او یو میکس پراپرټي دی د ایډیټر ټیک ده دلته به زه کامه ولګوم د ایډیټر کې کامه صحیح ده او دې کې به زه ایډیشنل ویو ډیټا ایډیټر فور کې که نه نو کامه نل دا ما ورته پاس کړو صحیح ده بیا مې کامه ولګوله پکې بیا څه راغله دې کې موږ سره دغه شته دی HTML اټریبیوټس په کوم ځای کې دي HTML فیلډ نیم که نه موږ الریډي په هغې کې یو دا دی زه به دې کې نیو ولیکم صحیح ده او ایټ من ام is equal to دا به دغه ځای نه زه ورکړم چې مینیمم د دې څه شو موږ سره 1 شو صحیح ده او کامې سره به څه وکړم ایټ میکس is equal to دلته به زه دې له ورکړم ایټ فار ایگزامپل دلته زه 150 ورکوم ټیک ده دا به پروګرامیټیکلی سیټ کوو ښه که نه او نور خو به ډیټابیس نه خو د یو فیلډ له زه سیټ کوم دلته به زه راشم دی به واپس دلته ریفریش کوم صحیح ده فار ایگزامپل دې کې زه دغه پټه ویلیو لیکلی هم شي او زیرو هم پکې راتلی شي دا سیټینګ ونه شو یا ونه شو ورګه دا ګورو چې دا څنګه کېږي ښه ګوره دلته موږ داسې کار کوو چې پرچیز کوانټیټي خو دا وه که نه دلته د زه ریټرن کوانټیټي یو بل کاله ورکړم چې څومره کوانټیټي ته ریټرن کړې او پکې به انټر کړې صحیح ده چې ته څومره کوانټیټي ریټرن کړې او پکې دلته کې انټر کړې صحیح شو نو د ریټرن کوانټیټي به بیا دلته ریټرن کوم زه صحیح شو نو دې سره به زموږ دا سیټینګ لږ برابري وکړي که نه ادروایز دا سیټینګ ماته صحیح طریقې سره ښکاره نه شو داسې کار زه کوم چې یو خو به دې ځای کې زه یو خو ما سره داسې کار وکړم چې دا مې پیسټ کړو دې ځای کې یو خو ما سره دا کالم شو چې ریټرن کوانټیټي به فل په فولي چې څومره هم ده دقل ده فل په فل به راځي دې ځای کې او بل به ما سره دې ځای کې خالي HTML دغه وي دې ځای کې زه به دا راوالم دغه والا د یونټ پرایز والا آی تھنک پرچیز کوانټیټي او یونټ پرایز دا به د فرست دا کالم چې کوم دی دا یو دې کې به زه خالي بس صرف دلته کې ډسپلی واخلم چې زمونږ څو دا پرچیز کوانټیټي زمونږ څونه وه
نو یو خو موږ سره دا شو. دلته به زه راشم دې کې به زه راشم ریټرن کوانټټي یو کالم به دلته والم څه ریټرن کوانټټي څونه کوانټټي ته ریټرن کوي ٹھیک ده یو یا فل پروډکټ ریټرن کوي یا کوانټټي څونه ریټرن کوي نو اب دلته ولیکي صحیح ده زه کنټینیو کوم دی ځکه نو ګور ریټرن کوانټټي کې ما سره 150 لیکلي ټول ریټرن کې راشي ریټرن کا کنه دې نه 100 ریټرن کې دې 50 ریټرن کې دې 10 ریټرن کې ته څونه ریټرن کې ها باید دغه شی ٹھیک ده ها فار ایگزامپل لیکي 10 پروډکټ دي ټول صحیح ده څونه یا داسې کار زه کوم 150 دا 100 دلته ټول نه لګوم ښه دا ټول ریټرن کې چې کوم ریټرن کوي کې به ویلیو ولیکي دلته به یو سبمیټ بټن یې به وایي فل پرچیز او فل دغه وایي اشل بټن یې به کېده نه एकदम یو بټن د एकदम دام ختمو سبمیټ کړي ریټرن بس ٹھیک ده چې چا دلته کوم ویلیو لیکلي د هغه پروډکټ په هغه ریټرن شي بس हाँ बस यो बटन बजे की हम रिटर्न हम दे रहा कोम सिंपल को में ठीक था नेक्स्ट वीडियो का भी इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंटेशन को बस दाम खत्म को ठीक था अच्छा خګوره دا خو خیر دا پرې دی دا خاصه ما دغه چک کنه اوس دا سې کار مونږ کو دی کی چې دا خو مونږ ریټرن دا زیرو کوم چې کوم ریټرن کوي ری ویلیو به انټر کی سیده دا پرنٹ او دا ایډیټ میډیټ داته ختم صحیح شو ها دا ګرانډ ټوټل مونږ سره راغی او دی ویلیو نه دا زیرو کوم بس ویلیو دی زیرو وي صحیح شو کنه دا به ریفریش کوم نو دا ټول به زیرو وي چې کم دی ریټرن کوي کنه دا هغه ورګه دغه دا اوس ویني تاسو دلته باندې ویلیو انټری فار ایگزامپل زه 100 ریټرن کوم یا د 150 په 150 ریټرن کوم دا زه دونه ټوټل انټری وو کې دلته به سبمیټ کی ریټرن نظر اعظم د انوایس بٹن ته د وصولي کوم اسو سبمیټ ریټرن صحیح نه مونږ سره او دلته به دلته به دا بٹن نه ده دلته به زه ټایپ واخلم اسه سبمیټ صحیح شو کنه چې دا زه سبمیټ کوم اوس دلته به سیو به کو له به زه ریټرن کوم نو دې ځنه به اوس دا زه ټوټل سبمیټ کوم نو بس دا پرچیز ما سره ریټرن کیږي صحیح شو کنه سبمیټ ریټرن نو بس دا بل ریټرن بشي کنه اوس د دې شی زونه لپاره موږ ته ضرورت نشته دا مخامخ چې کوم دي دا بلار شي دا به اوس ریموو کړو ټوټل راواله ٹھیک ده صحیح شو کنه نو زه پر ریفریش کوم دې ځکه اوس تاسو ته بیا ګورم صحیح شو کنه اوس د ډیټیل څنګه زبردست راغی صحیح شو ښه دې کې اوس داسې کار مونږ کوو کنه چې دا ډیو هاریزونټل مریزونټل دا ختم کړي دا ډیو صحیح ده او بیا ریفریش کوو دې ځکه صحیح شو څنګه تورې ښځه دې سیټینګ کوم بیا دا خیر ٹھیک ده دا میتر څه جوړ کوم ول کنه نه بعد راځم بیا دا شیزونه باندې کپ لګو ښه دلته به زه یو پرې ریفریش کوم اوس په پارس ایرور دی پکې
خدا خو موږ سره فار ایگزامپل دلته کې زه انټر کوم دا ویلیو او چې سبمټ کوم ماته سوی ویلیو must be less than or equal to 150. اوس که فار ایگزامپل دلته کې دا ما 100 فار ایگزامپل سیټ کو او سبمټ کوم ماته 0 د 1 نه پکاره نو 1 اوس نه پکاره دلته و 0 موږ ورکو اوس لکه سفر وکړي راځي په ویلیډیشن په برابر ولا خو ځین کار سیټ کی اوس کوم ما سره دا 0 هم د نو خبر نه فار ایگزامپل دا ټول ما سره 0 0 دي کنه او دلته سبمټ کوم ریټرن صحیح ده نو ما سره فل د ریټرن شي ټول 0 0 ګورم کوس ته ټول انوایس ریټرن کې دلته انټری وکا دلته ته سبمټ کې کنه مطلب چې ما سره دا پروډکټ فار ایگزامپل دا ما 150 ولیکو نو دا کوزه سبمټ کوم دی دا دیزي ٹھیک ده او که فار ایگزامپل دا ما دی زنه 151 ولیکو دی نيسي صحیح ده دلته 0 ما ولیکو دی ملته ریټرن کیږي او دا مطلب ریورس کې میسج درکې چې پلیز انټر ریټرن کوانټیټي څنګه ته سبمټ کې کنه دا ټول 0 وي دې الته لړ شي نو واپس پتا لای میسج دلته درکې هم دلته واپس دې ځای باندې وته لیکي یا وټ ایور دلته چې پلیز انټر یا دې ځای باندې کوم ځای تاسو اډ کول غواړئ تاسو ته وایي پلیز انټر سر ریټرن کوانټیټي چې ټول 0 وي کنه او نور بس دغه دې د دې ځنه باندې سبمټ کیږي ریټرن کیږي بس صحیح ده دلته دغه لوګو زره وړم د لوګو ته بلاړ شو لوګو به دې ځکه یو لګو لوګو به موږ د کم ځای نه لیاوټ پیج ته بلاړ شو آی تھنک موږ دلته لګولم ده کنه دا دی کنه کنورټ کوم سره او سیشن لوګو دا دی دا وزن دوړم د بزرا شمه دی فایند پرچیز تا دا لوګو زما په خیال هم ټیراله یاره لوګو ته ضرورت نشته بس صحیح شو اسم خو ریټریوینګ دی کنه اوس په نوریشن مسالې پکې راځي ان شاء الله کمنګ کلاس کې ودی باندې مونږه میتھډ جوړو چې هغه به مونږ څه کوي چې هغه مونږ له ریټرنینګ کوي صحیح شو او پکچر میکچر پکې نه دی څنګه خدای خو او دا پرچیز انوایس دلته راوړم دا دلته راوړم دا ختم کوم دې ځکه په فایند پرچیز انوایس راشي په دې ځای باندې دلته یو کار دی کنه دلته کې خدا سیټینګ موږ څنګه کړی که فار ایگزامپل لا نه وي نو موږ نه مروړه دې ځکه دا ویني د دې ځکه کارت خوستا خبره ټیک ده و دې نه بعد به سره بیا څه کوو هډر کې موږ سره دا لړی دا نو زه به دې ځای نه بعد بیا دغه لګو دا نور شیزونه دا دونه شي دي مطلب دا دونه کوډ و موږ اوس دې لاندې کوو دې لاندې به کوزه چې څنګه ستاسو زه صحیح د ډیزاین خو رستم چینج کیږي فلحال اسی ویډیو ریکارډ کیږي به سو ګوري مسله به مې وته ٹھیک ده ان شاء الله کوم کلاس کې باندې سبمټ بٹن باندې من کار کوم آیټمز ریټرن کوم